خو چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام تر وفات شو ابو طالب کنه او د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات شو او د مکې والو تکلیفونه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د حد نه زیات شو نو نبی علیه الصلاة والسلام خپل غلام د ځان سره کو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه وی راځه طائف ته ځو په مکه کې زمون خبره څوک نه مني کېدای شي په طائف کې زمون خبرې ته څوک غوږ کېږدي کېدای شي هلته زموږ څه ملګري فایده شي نبی علیه السلام په دې اسرې باندې طائف ته لاړو چې کېدای شي زموږ خبره هلته ومنلی شي نو 10 نبوي و 10 نبوي او د شوال میاشت وه یعنې د وړوکي اختر چې کومه میاشت ده د شوال میاشت وه او نبی علیه السلام طائف ته لاړو په طائف کې 3 وروڼه وو او دا 3 واړه د طائف سردارانو د یو نوم عبد د بل نوم مسعود او د بل نوم حبیب دا 3 وروڼه او دا 3 واړه د طائف سردارانو نبی علیه الصلاة والسلام چې لاړ د دې 3 واړو سره ملاقاتونه وکړو نو دی یو ورته وویل چې نبی علیه السلام کله هغه ته دعوت ورکوي زه د الله پاک پیغمبر یم او په ما باندې ایمان راوړه زه د الله نبی یم په ما باندې ایمان راوړه هغه ورته دا جواب ورکو وی الله تبارک وتعالی جو پتا باندې د خانه کعبې دا پردش لول غواړي چې ته نبی جوړ کړی الله د خانه کعبې دا پرده روغه خوښه نه ده چې ته نبی جوړولې داسې جواب نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکو چې د هغه نه مایوسه شو دی بل ورور راغی چې دی بل راغی که نه دی بل ورته جواب ورکو وی الله تبارک وتعالی په دې دومره مخلوق کې جستانه بغیر بل څوک نه مونته چې هغه پیغمبر جوړ کړی وی الله ته نبی جوړ کړی الله ته پیغمبر جوړ کړی بل څوک ورته نه میلاوېدل او چې کله نبی علیه السلام د دریم له لاړ که نه نو هغې دریم ورته جواب ورکو وی زه ستا سره خبرې نه کول غواړم زه ستا سره خبرې نه کوم د سره خبرې کوم نه وی ځکه کو چېرته ته د الله پیغمبر یې او بیا زه ستا انکار کومه نو بیا به په ما باندې د الله عذاب راشي او کو ته د الله پیغمبر نه یو دعوه کوي نو بیا ته داسې انسان چې ستا سره د خبرو د سره ضرورت نشته دی زه ستا سره خبرې کوم نه خو ایمان یې رانوړو خبرې ته غوږ کېنښودو نبی علیه الصلاة والسلام چې د دې 3 واړو نه ناامیده شو نه واپس شو نو په کار خو دا و چې خبره خو نه منله خو زه مسافر دی پرېږده وایي چې ځي خو دا دومره ظالمانو چې د طائف کم الکانو داسې لوفر ټایپ الکانو هغې ته اواز وکړو وی دا کم الک چې راغلی دی دا مسافر چې راغلی دی دی وایي زه پیغمبر یم په کاڼو یې وولی په کاڼو وایي شړی د طائف نه نو د طائف چې څومره الکانو لوفران او ماشومانو هغه په نبی علیه الصلاة والسلام پسې شو وروسته د طائف لوفران الکان دي او مخې ته د دواړو جهانو سردار روان دی او شاته پسې هلکان چغې وی او په کاڼو باندې ولي نبی علیه الصلاة والسلام سره زید ابن حارثه دی روایتو کې راځي و چې په نبی علیه السلام به ګزار کېده سید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ته ځان مخې ته کو وی نبی علیه السلام به چې یو قدم په ځمکه کېښود نو دوی به د خپه په غرګي وویشته نو چې هغه به اوچتوله بله به یې کېښوده نو دا بله به ولې په غرګي وویشتله په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دومره د کاڼو ګزارونه وکړو چې د نبی علیه الصلاة والسلام د خپو نه وینې روانې شوې دا کاڼی چې دی دا څه وینې کوي خو ځای نه که نه دا څه غشې خونده چې ځای وینې کوي کاڼي خو په کاڼي سره خو پاله اسانه وینې نه راوځي خو دومره زیاتې په کاڼو باندې ویشتو دومره زیاتې ویشتې د نبي علیه السلام ته بدن نه سره وینې روانې شوې روایتو کې راځي وایي د نبي علیه الصلاة والسلام چې کم پیزار پخپو کمې پاڼې پخپو هغه د وینو ډکې شوې دومره به ګزارونه په نبي علیه السلام وکړو دې بدبختو به چې کله نبي علیه السلام کېناستو او لاسونه به یې په ځان باندې داسې کړو او د دوی د کاڼو نه به یې ځان پټ کړو په دوی کې به یو بدبخت راغی نبي علیه السلام به یې د اوږو نه ونیو نیغ به یې کړو چې نبی علیه السلام به په ځمکه کېناست او ځان به یې د دوی د کاڼو نه پټو سره به یې داسې ښکته کړو یو بدبخته به راغی او بیا به یې اوچت کړو او چې وبه یې درو بیا به یې پرې د کاڼو ګزارونه شروع کړو نبی علیه الصلاة والسلام وایي بېهوشه شو ځمکې ته راتاو شو چې کله ځمکې ته راتاو شو زید ابن حارثه رضی الله تعالی ورمنډه کړه او نبی علیه السلام یې په اوږه کړو نبی علیه الصلاة والسلام سره زید ابن حارثه رضی الله تعالی منډې وی روان دی شاته پسې هلکان روان دي په کاڼو یې ولي چې په کاڼو یې ولي زید ابن حارثه رضی الله تعالی دومره وارخطا شو که نه چې دغلته کې د عتبه باغ و عتبه او شیبه تاسو پېژنئ دا د نبی علیه السلام د ټول نه غټ دشمنانو د عتبه باغ نو زید بن حارثه رضی الله تعالی په ځان پوه نشو د عتبه باغ ته وردننه شو چې د هلکانو نه پټ شي
چې وردننه شو نو داسې یو ونه وه د انګور ونه وه هغې ته یې د نبي علیه السلام داسې سملو او زید بن حارثه رضی الله تعالی سره کېناستو هلکان ترېنه واپس شو چې واپس شو عتبه چې نظر شو که نه په نبي علیه الصلاة وسلام باندې نبي علیه السلام په اوښ کې راغی داسې سر یې اوچت کو چې سر یې اوچت کو دغلته کې عتبه ناست و مخامخ د هغه باغ و چې کله په نبي علیه الصلاة وسلام باندې نظر پرېوت که نه پرېوتو د عتبه د سترګو نه مو اوښکې روانې شوې اوس دا هغه دشمن دی چې د نبي علیه السلام په مرګ پسې به ګرځېدو د ده د لاس نبي علیه السلام مکه پرېښې وه خو چې کله د نبي علیه السلام دا حالت ولید که نه د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې ویې طایف والو تاسو د ده سره ډېر ظلم وکړو طایف والو د محمد سره داسې نه و پکار تاسو سره ډېر ظلم وکړو ډېر ظلم خو وکړو نو داسې د انګور یو غونچۍ راوشوکوله د انګور یو غونچۍ راوشوکوله او بیا چې په خپله وړه نو ځان ورته ملامت ښکارېدو نو خپل غلام یو دا عداس نومو عداس هغه خپل غلام ته عداس ته وي دله اوسه د انګورو دا ورله ورکه او دا ورته ووایه چې ستا د زما په رشتهدارۍ باندې قسم چې ګورې دا واپس ماته نه کړي د انګور نه خامخا وخوره دا ماته واپس نه کړي نو چې عداس د انګور نبي علیه السلام له وړه که نه وی دا عتبه راولېږل او وایي چې ستا د زما په رشتهدارۍ قسم خیر د کو دشمنان یو خو رشتهدار مې یې چې دا ماته واپس نه کړي د دې انګور نه خامخا وخوره تا سره طایف والو ډېر ظلم وکړو نو نبي علیه الصلاة وسلام چې د هغې انګور نه داسې یو دانه راوشوکوله که نه نو نبی علیه الصلاة وسلام فرمایلی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ویله عداس ورته وی دا کلمه خو دلته څوک نه وایي په دې ښار کې خو دا الفاظ ما د چانه نه دي اورېدلي دا تا د کوم ځای نه وویلو نو نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل وی ولې ته د کوم ځای یې ته د کوم ځای یې نو هغه ورته وایي زه د نینوا یم د نینوا وی کوم نینوا د کوم چې زما رور یونس ابن متا اوسودین کې و دی ورته وایي ته یونس څنګه پیژنې نو نبی علیه الصلاة وسلام ورته فرمایي وایي زم پیغمبر وم هغه زما رور یونس ابن متا هم سو پیغمبر هغه ځکه پیژنم وی دی عداس رامنډې کړي او د نبی علیه السلام د لاسونو او د خپې ښکلول شروع کړه ځکه دی په خپله عیسایي و د نبی علیه السلام د خپې او لاسونه ښکل کړو وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قسم په الله ته د الله پیغمبر ته د الله پیغمبر دی غلام په ایمان راوړو ایمان راوړو نبی علیه الصلاة وسلام دغه انګورو نه یو څو دانې داسې وشکولې وی خوړلې داسې په اسمان کې یو ګړز وختو چې وګړه شو نبی علیه السلام پر اسمان ته وکتل ځکه نبی علیه السلام په دغه ټایم کې څه الفاظ وویلو چې کله خپل حالت ته وکتل کله چې د وینو سور دی او په اوښ کې راغی نو داسې اسمان ته وکتل او نبی علیه السلام د خولې نه یو څو الفاظ ووتل وی اللهم الیک اشکو ضعف قوتي وقلة حیلتي وهواني علی الناس الله ته ما چاته سپارې الله خیر زه دې چاته پرېښودمه دشمن په لاس دې ورکړم الله طایف ورو دا زما څه حالت وکړه الله زما دې حالت ته وګوره چې د نبی علیه السلام د خولې نه دا الفاظ څنګه ووتل که نه الله ما چاته سپارې تکلني الی عدو الله دشمن ته دې وسپارلم د دشمن په لاس دې ورکړم الله بس د الله جوش راغی الله په غضب کې راغی په اسمان کې یو ګړز وختو چې یو ګړز وختو نبی علیه السلام داسې بره وکتل که نه جبریل علیه الصلاة وسلام دی نبی علیه الصلاة وسلام ته وایي د الله پاکه پیغمبره الله راولېږلم طایف والو مکې والو چې ستا سره څه وکړه الله ولیدل زما سره د غرونو فرشته الله رالیږلې ده الله تبارک وتعالی فرمایي وایي زما حبیب ته ووایه چې ما ته حکم وکړي چې دا زه پې دا غرونه راجیف کړم د مکې او د طایف دا خلک د دې دوو غرونو په منځ کې ومږم چې دوی تا سره څه وکړو هغه ما ولیدل نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي وایي نه جبریل داسې مه کوه جبریل داسې مه کوه زه الله رحمت للعالمین رالیږلی ما زه الله غضب نه یم رالیږلی خیر دی که دوی ایمان راوړي جبریله خیر دی که دوی ایمان را نه وړي د دوی اولاد به راشي هغه به ایمان راوړي د دوی اولاد به راشي هغه به څه راوړي ایمان راوړي دا د نبی علیه الصلاة وسلام نن موږ خپل نفرت ته وګورو موږ خپلو دشمنو ته وګورو په یو بل پسې مونځ نه کوو په یو بل پسې نه ودرېږو یو بل سره دشمنۍ دي په ده پسې مونځ کېږي په ده پسې نه کېږي په تا پسې کېږي په ده پسې نه کېږي په یو بل فتوې دي
د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سر دشمنان دي د نبی علیہ السلام محبت ته وګوره الله خیر دې کومه په ګټولي الله زه خو تا رحمت را لګلې ما الله زه خو تا غضب نیم را لګلې خیر دې کو دوی ایمان نه راوړي الله د دوی اولاد به ایمان راوړي د دوی اولاد به ایمان راوړي ورنه یو فل ته مسافر دی یو بل ته د الله پیغمبر دی یو بل ته په مخ د ځمکه څوک شته دی نه د هغه د خولې نه د الفاظ بې اختیار ووتل الله په چا مې سپارې الله په چا مې سپارې الله ورته وایي زه مګم په دې غرونو کې الله نبي علیه السلام وایي نه 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 زه رحمت یمه زه بدل اخیستونکی نه یمه دا د نبي علیه السلام د سفر واقعه د